سہیل آفریدی د پاکستان دریو صوبو ته یو ډیر غټ چیلنج ورکړی دی. یو پریس کانفرنس کړی دی چې په دغه پریس کانفرنس کې سہیل آفریدی نه صحافیانو سره عجیبه سوالات هم کړي دي چې سہیل آفریدی ورته ډیر دبنګ جوابات ورکړي. په هغې ډیټیل سره خبره کوو. خو بل د پی ټی آی ایم این ای اقبال آفریدی په سایکل باندې اسمبلی ته تللی دی. پرون د قومي اسمبلی اجلاس چې پی ټی آی فیصله کړې وه مخکې چې د پټرولیم مصنوعاتو ګرانېدو په وجه باندې به موږ قومي اسمبلی کې احتجاج کوو. یعنی پاکستان کې چې کم پټرول ګران شو په هغې باندې به مونږ په قومي اسمبلی کې احتجاج کوو. اور د پی ټی آی چې کم 9 اپریل جلسه ده که چېرې حکومت پی ټی آی ته ان او سی نه ورکوي دغه جلسې کولو باندې، نو پی ټی آی دا هم فیصله کړې وه چې مونږ به سلا مشوره کوو چې آیا بیا مونږ عدالت ته لاړ شو یا هغه ځای جلسهګاه کو چې کوم ځای کې دی مونږ را ایساروي، نو هغه ځینه جلسهګاه جوړه کو یا مونږ مطلب عدالت ته لاړ شو چې مونږ ته د فلانې حکومت یا د دې صوبي حکومت مونږ ته ان او سی نه راکوي. نو دې حوالې سره چې کوم د پی ټی آی لیډرشپ دی هغوی دا مشوره ورکړه که چېرې مونږ عدالت ته لاړ شو نو زموږ فیصله په 9 اپریل څه کې چې په 9 مئی 9 جون 9 جولای باندې هم نشي راتلی، نو په دې باندې به هم غور او فکر کیږي. بل د پی ټی آی چې کوم ایم این ای د اقبال آفریدی هغه پارلیمنت ته په سایکل باندې تللی دی چې دې نه مخکې د مسلم لیگ نون اختیار ولی صاحب چې کوم هغه هم پارلیمنت ته په اسمبلی باندې تللی او دا دویم یو سیاسي لیډر شو چې د پټرولو ګرانېدو په وجه باندې پارلیمنت ته په سایکل باندې تللی دی. ښه اوس په راشو په سہیل آفریدی باندې به خبرو کو. سہیل آفریدی چې کوم پریس کانفرنس کړی دی په هغې کې د صحافیانو سره سوالات کړي دي. اور دې نه علاوه سہیل آفریدی د پاکستان بقایا دریو صوبو ته څه چیلنج ورکړی په هغې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. جی سہیل آفریدی پریس کانفرنس کړی دی چې په هغې کې ترې صحافیانو یو صحافي دې تپوس وکړو چې ته خو بلې صوبې ته احتجاج دپاره ځې، آیا ته به خپل صوبې کې چاته د احتجاج کولو اجازت ورکړې؟ نو سہیل آفریدی ورته ویلي چې بالکل زه اجازت ورکوم، زه به ورته جلسهګاه هم ورکوم، زه به هغوی ته سټیج هم خپله جوړوم او زه به هغوی ته کرسۍ هم خپله لګوم، ډي جی سسټم به وله هم هر څه کوم، صرف که راولي خپل کسان به دی راولي، نور هر څه بندوبست به وله زه کوم، پیسې به زه خپلې لګوم. او که چېرې وایي ما سره خپلې پیسې نه وي نو په دغه پریس کانفرنس کې ورسره خوا کې جنید اکبر ناست و، وایي زه به دنه پیسې والم خو زه به هغوی ته فل سهولیات ورکوم، هر څه به ورته زه کوم، صرف کسان به دی خپل راولي. د دی زموږ دپاره دی صرف زموږ دپاره نور څه نه کوي خو موږ ته د ان او سی راکړي. وایي دا نورو صوبې د موږ له دا نه کوي چې موږ له د جلسهګاه هم جوړه کړي او سټیج دې مراله جوړ کړي او ډي جی دې مراته راولي، نه جي صرف د جلسهګاه راکړي، نور به هر څه زه کوم. او که چېرې دی زما په صوبه کې احتجاج کوي نو دی ته به هر څه زه کوم، صرف خلق به دی راولي. دې نه علاوه او کم خلک چې وایي دا خبره کوي چې پی ټی آی ختم ده یا د عمران خان نظریه ختمه ده، نو هغوی ته زه چیلنج ورکوم چې کې پی کې چېرته هم جلسه کوي نو راشي جلسه دې وکړي، د هر څه اجازت ورته زه ورکوم، هر څه ارینجمنټ به ورله زه کوم او زه به بیا د دی په صوبه کې جلسه کوم، نو بیا دې پته ولګي چې کومه صوبه کې د چا په جلسه کې خلک زیات دي، د عمران خان په جلسه کې خلک زیات دي که نه دی په جلسه کې خلک زیات دي. نو بیا به خپله ثابته شي چې آیا پی ټی آی ختمه ده یا د عمران خان نظریه ختمه ده که نه. او زه نورو صوبو ته دا ریکویسټ هم کوم چې تاسو زموږ خلک مه ارسټ کوئ، زموږ د خلکو بېعزتي مه کوئ، هغوی دې زموږ صوبه کې جلسه وکړي او زه به د هغوی صوبه کې جلسه وکړم. دا سہیل آفریدی خپل پریس کانفرنس کې صفا خبرې کړي دي. بل یو صحافي سہیل آفریدی نه دا تپوس هم وکړو چې ته شهباز شریف سره ملو شوی وي نو دا خبرې به دې ورسره کلیر کړې وي که نه، د دې جلسې کولو نه کولو د ان او سی دا ټولې خبرې به دې ورسره کلیر کړې وي. نو سہیل آفریدی ورته جواب ورکړی دی چې زه شهباز شریف سره صرف د خپلې صوبې د بهترۍ دپاره ملو شوی یم، هغه سره نور ما سیاسي ډسکشن نه دی کړی او دغه شهباز شریف سره هم زما ملاقات د عمران خان په اجازت باندې شوی دی او زه صرف د صوبۍ بهترۍ دپاره او د ملک بهترۍ دپاره شهباز شریف سره ناست شوی یم، ما هغه سره نور سیاسي ډسکشن نه کولو، هغه سره ما نور هیڅ قسم ډیل یا خبرې اترې نه دي کړي او نه مې ورسره کولی. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.